کله کله سړی په جماعت شي چې لمونځ وکړي مخکې صوب شي یا دوام صوب شي یو ستر جماعت وي ایس چې دلې تر اړېږي بیا خلک په لمانځه باندې ویلوړ وي بیا ځنه سړی دغسې په تیر شي په هغه لمونځ کوین کې باندې دغه په باره کې شریعت څه وایي چې ته بیړندی وې بیا په تېرېږه که انتظار وکوې څه وکوي بھائی داسې دو چې لمونځه باندې لمونځ کوین کې په مخ باندې تېرېدل دغه که چېرې ستر جماعت و لکه مثال مسجد جعفر خان شو یا مسجد حافظ جی شو یا بلال مرکز شو یا حمزه مرکز شو دا ستر جماعتونه دي نو په دا جماعتې چې خو که داسې دوه صفې نه پرېږدوې د بې د لمونځ کوین کې په مخ تېرېدای شي دې نه علاوه په وړیکي جماعت شي یا به مثال په ستر جماعت شي خو چې دوه صفې نه دې نه یې پرېږدولي او ته تېرېږې شریعت دغه نه منع کړي دو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي حدیث شریف مفهوم دا چې کچېرې چاته پته ولګېدله که نه چې په لمونځ کوین کې په مخ باندې تېرېدل دغه څومره ګناه ده نو که دای چېرې شین بیټه وه وچولې پرې وې دای دغسې ویلوړ وه چې مانې شین بیټه یې ووچ شي په داسې ټیم لګي دومره وې ویلوړ وه خدای وې د لمونځ کوین کې په مخ باندې تېر شوه نه وه یو بل روایت شرسي چې دوی په کولې کولې انتظار کړه وه خدای وې د لمونځ کوین کې په مخ باندې تېر نه وه چې تر څه پرې دای سلام یې اړوله نه وه دمه وې دای دغسې ویلوړ وه نو په دا نه بله اهمه خبره کومه کېدای شي چې میر نبي علیه السلام منې کړي و یو خو ګوره ډېر داسې د اضطرار حالات وي چې چا ټیپاک در پسې رخوسته ده یا د ناز مثال داسې ده چې څه تکلیف در جوړ شو وایي جماعت نه وتلی خبره شي بیا خو شریعت ډېرې شی مثال گنجایش کړه ده آسې د میر تو سے ول بیړه چې په جماعت سے میر خواش نه و جماعت خلیر لګای نو دا نمونه بیړه چې دغه شریعت ایسے اعتبار نه کوي انتظار وکوي چې تر څه پرې د ملګري سلام نه اړوله البته که چېرې سترا وي سترا دغه ته وایي چې داسې د مولوس چې کیم ده دمره چې ګولای و د کاټې ګوتې امره غټولای دمره شاید داسې دروله ده لمونځ کوین کې مخ ته یا ده یا تو وغه نه بعد داسې په تېر شي به دغه گنجایش شته ده دې نه علاوه گنجایش نشته ده